السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ملګري تپوس کړی دی چې د جنازې مونځ په فیضارو کې کول شرعي څه حیثیت لري. دا مسله په خیر القرون کې داسې اختلافي مسله نه وه، په دې باندې چا څه بحثونه او جګړې ورانې نه دي کړي. نن سبا الله دې زموږ په علماو رحم وکړي، دې مسلې نه لږه اختلافي مسله ساده کړله. په دې باب کې ډېر زیات روایت موجود دي. یو خو بخاري او مسلم کې روایت موجود دی، صحیح حدیث دی، د ابو سلمه او سعید ابن زید نه نقل لیدی. وی سألت انسا اکان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی فینا علی، ما د انس رضی الله عنه تپوس وکړو چې آیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په بیزار کې مونځ کوو؟ نو وی فرمایل نعم. او بل روایت چې هغه نقل کړی دی ابو داود نقل کړی دی د شداد ابن اوس رضی الله عنه په روایت سره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای خالف اليهود، تاسو د يهودانو مخالفت وکړئ، فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ځکه هغوی په خپل پیزار کې او په خپلو موضوع کې منځونه نه کوي، نو تاسو په خپل پیزار کې منځونه کوئ. دریم دلیل حدیث د ابو داود دی چې هغه د هغې راوي ابو سعید خدری رضی الله عنه دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اذا جاء احدکم الى المسجد، تاسو کې یو تن جومات ته راشي نو فلینظر دې وګوري، فان رأى فی علیه قذرا او اذى، که د پیزار کې څه ګندګي یا څه خوال وي نو فلیمسحه، پس ځمکه پسې دې راکاږي وليصلي فیهما، او په هغې کې دې مونځ وکړي. بل روایت هغه حدیث د ابو داود دی چې نقل راوي د هغې ابو هريره رضی الله عنه دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلى احدکم، تاسو کې یو تن مونځ کوي نو کله ناکله ګڼئ که نه، او د پیزار کې ښودو ځینئ، فخلعن علیه، د خپل پیزار ویستل، نو فلا یؤذي بهما احدا، د خپل پیزار د چاته تکلیف نه ورکوي. کله ناکله خلک د پیزار د ځان خواته کیدي که نه، نو د الله پیغمبر فرمایي لیجعلها بین رجلیه، دا پیزار د خپل خپو په منځ کې کیدي، او لیصلي فیهما، یا دې په دغې پیزار کې مونځ وکړي. دا کوم علما چې د په پیزار کې د مانځه او د جنازې د مونځ قایل نه دي، نو هغه د یو حدیث نه استدلال کوي چې د الله پیغمبر باندې یو پیره جبرائیل علیه السلام ایستلي وو، او چې په پیزار کې د ګندګي له دا پیزار وباسه. نو هغه حدیث هم تفصیلا واورئ، هغې کې هم د ابو داود دا حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه په روایت نقل کړی دی. دی فرمای بینما النبي صلی الله علیه وسلم یصلی باصحابه، د الله پیغمبر صحابه کرامو لمونځ کوو، نو اذ خلعنا علیه فوضعها عن یساره، پیزار د الله پیغمبر نور ټولو صحابه کرامو پیزار په خپو کړي، د الله پیغمبر هم په خپو کړي، د الله پیغمبر یې په مانځه کې ویستل او ګس طرف ته یې کېښودله. نو چې کله د الله دا قوم ولیدو، د الله پیغمبر یې ولیدو، نو هغوی هم د خپل پیزار ویستله. فلما قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاته، کله د الله پیغمبر مونځ پوره کړو، نو وی فرمایل ما حملکم علی القاء نعالکم، تاسو ولې دا پیزار ویستله؟ د الله پیغمبر چې د قوم نه دا تپوس کوي چې تاسو ولې دا پیزار ویستله، نو د دې نه معلومیږي چې د الله پیغمبر ته حکم شوی دی، نو د قوم ته په ایستو باندې د الله پیغمبر راضي نه و. نو د صحابه کرامو ورته وویل رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، د الله پیغمبر مونږ ته ولیدې تا پیزار ویسته ځکه مونږ پیزار ویسته. د الله پیغمبر ورته وفرمیل ان جبریل اتانی فاخبرني ان فیها قذرا، جبریل علیه السلام راغلی اوس یې ما ته وایي چې ستا په پیزار کې ګندګي ده، نو ځکه ما ویستله. مطلب د حدیث دا دی چې ستاسو په پیزار کې خو ګندګي نه وه، نو تاسو ولې ایستله؟ چې پیزار پاکي نو بالکل سړی په هغې کې د جنازې مونځ دا کولی شي، او که پیزار کې ګندګي ده نو د هغې د پاکولو طریقه مونږ ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن رأى فينا علیه قذرا، که ستا به د پیزار کې څه ګندګي وه نو فلیمسحه، په ځمکه پسې یې راکاږه، ولیصلي فیهما، مونځ پکې وکړه. په ځمکې پسې راښکودو سره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د دې سره پاکېږي.